وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد آتينا او په تحقیق سره من ورکړو موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب وقفینا او من پرله پسې لیږلیو من بعده پس د موسی علیہ السلام نه بالرسل پیغمبران وآتینا امن ورکړو عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام چې زوی د مریم البینات واضح معجزات وایدناه او من قوت ورکړو هغه لره بروح القدس پر روح القدس سره افکلما آیا نو دارنګ پس هر کلا جاءکم چرابغ تاسو سره رسول یو عظیم شان پیغمبر بما پاسیز معنی لا تهوا چې نبخو خو اغیل را انفسکم نفسون استاسو استکبرتم تاسو به تکبر کداغینا ففریقا کذبتم نو پس تاسو تکذیب ک یو ډلې د پیغمبرانو نه وفریقا تقتلون او قتلول تاسو یو ډله د پیغمبرانو. شاته آیاتونو کې هم مزمت د آل کتابو د یهودیانو ذکر دی او دی آیاتونو کې هم د یهودیانو د آل کتابو مزمت ذکر کیږي. دی آیاتونو کې الله جل شانو فرمایي یا دا یهودیان و آل کتاب د دی دا روحانی امراض دا مستمر دی دا همیشه دی دا دائم دی او اللہ دی دائی کہ فرمائی چھ منگ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورکو اس دی یهودیانو تا دا موسیٰ علیہ السلام نا پس دانه چې موږ د پیغمبرانو سلسله بند کړه بلکې پر لپسې کفینا کفا سټ ته وي انو دا سړی لاین کې ولاړی نو سټ پسې سیده قطار کی معنا دا پر لپسې تار په تار ما ولیږل لیږل مې وکړل پس د موسی علیہ السلام نه پیغمبران خو کم پیغمبر چې مراغله دیت انکار کړی دی بنی اسرائیلو کې بیا اخیری پیغمبر وآتینا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام چې زوی د مریم بیوی دی په تام قرآن مجید کې د یوې زنانه نوم دی او هغه مریم بی بی ده او د هغې شاته یو لوی حکمت دی او هغه حکمت دا دی چې عیسایان العیاذ بالله او یهودیان د عیسی علیہ السلام متعلق هغه غلط عقیدې جوړې کړي چاوي عیسی علیہ السلام العیاذ بالله د الله زوی دی په عیسایانو باندې الله په تام قرآن مجید کې رد کوي د عیسی علیہ السلام سره د مور نوم ذکر کوي چې دا عیسی علیہ السلام
دا ابن الله نه دی، دا ابن مریم دی، دا د مریم بی بی زوی دی. عیسی دا د عبرانی د ژبې لفظ دی، اصل کې دا عیشو او د دې معنا دا مبارک، او مریم د دې معنا دا عابده عبادت کوونکې. په دې قرآن مجید کې الله ډېر ځایه کې د مریم بی بی نوم اغوستی دی. ګوره دا یوه زنانه ده، یوه ښځه ده چې د دې نوم راځي، نور د یوې زنانې نوم نشته دی. اشاره ورته کوي انو عیسی ابن مریم البینات، الله عیسی علیہ السلام لا هم واضح معجزات ورکړو. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، او ما قوت ورکړو د عیسی علیہ السلام لره په روح القدس سره. روح القدس نه څه مراد ده؟ روح القدس نه یو مراد جبرائیل علیہ السلام ده. عیسی علیہ السلام به ګرځېده، جبرائیل علیہ السلام به سره مستقل ګرځېده. دویم روح القدس نه مراد انجیل له، چې الله عیسی علیہ السلام ته انجیل ورکو. دریم مفسرین وایي د روح القدس نه مراد اسم اعظم دی. او څلورم د پاک روح القدس نه مراد هغه بچواله د مس د شیطان نه دی. حدیث کې راځي، ما وختیم په بیان کې اشاره وکړه چې کم معشوم پیدا کیږي دا شیطان راځي دی پی چونډای لګي، دی ورته خپل اثرات شروع کوي. بیا دا شیطان دی لګېدلی او دا معشوم دا الګ دته چې دنه وساوس ورکوي. خو دوه بندیان داسې دي چې الله هغه د شیطان د مس نه ساتلی دي. یو مریم بی بی، یو عیسی علیہ السلام. او د دې وجه رستو را روانه ده چې د مریم بی بی مور هغې دعا کړې ده چې انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. الله زه پناه غواړم ته دا مریم او د دې ذریت اولاد دا به د شیطان نه ساتي. عیسی علیہ السلام او مریم بی بی دا الله د شیطان د دې مس نه ساتلی دي. مور د مؤمنانو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دو جانو سردار آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نه تپوسو که یا رسول الله تاسو مانم شیطان چونډای لګولې ده؟ نبی علیہ السلام آو ما مانم چونډای لګولې ده، زیم مس کړم خو زما شیطان الله زما تابع کړی. رسول الله ته خو اثر نشو رسول کړه. یا بعض روایتونه لګي چې هغه شیطان هغه جن هغه اسلام راوړی دی، هغه مسلمان شوی دی. بیا دواړه خبرې دي. یا الله فرمای علی کتاب یهودیانو ته وایي افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم. پیغمبر به راغی په هغه تعلیماتو باندې چې ستاسو نفس به هغه نه خوښوله، نو تاسو به تکبر وکړه. ګوره اوس دا خلکو مزاج دا دی که نه، دا خلک مولوی صاحب لیډر رانما مشر دا هغه سړي ته وایي چې د دوی د مزاج مطابقي، یعنی چې دا خلک څه طلب کوي دی ورته هم عکسې مسله کوي. نو الی مني دا خلک د ده نه کومه فتوا غواړي عکسې جواب ورکړي، الی مني. حالانکه مسله داسې نه ده. عالم له باید دا پکار دی چې دی به بیان حق کوي، که په چا ښه لګي او که په چا بد لګي. نو اهل کتابو دی کې خو خباستونه ډیرو، نو چې پیغمبر به راغی او پیغمبر به دی ته کوم تعلیمات ورکول به د دی د مزاج خلاف.
هغه به د دی د حالاتو خلاف و نو هغوی به ها مونږ خو نه منو نو د هغه پیغمبر مخالفت به شروع کړ استکبرتم تاسو تکبر وکړو نو بیا داسې بدبخته و ففریقا کذبتم د یو ډلې د پیغمبرانو دی تکذیب وکړه انکار یې وکړو او وایي دا دروغجن دي العیاذ بالله پیغمبرانو ته به وي او یو ډله د پیغمبر عیسی علیه السلام ته العیاذ بالله د دروغو نسبت یې کو نبی علیہ السلام ته د دروغو نسبت کو وفریقا تقتلون او زکریا علیہ السلام او یحیی علیہ السلام او ډیر پیغمبران دی شهیدان کړ دا داسې بدبخت وخه اوسم اهل کتاب یهودیان او د هغوی تالی چټ هغوی خانه علماو ته دروغجن وی علماو ته د دروغو نسبت کوي او که لاس پې برکیږي نو وجې شهیدان کوي یې دغه یړو پروا نشته دا ښه خبره نه ده دینی پیشوا او ته هغه ته تکذیب نسبت کې دا کار د یهودیانو نسته دا خو د یهودیانو کارو چې پیغمبران به وجله د پیغمبرانو تکذیب به کو نن پیغمبران نشته دی نبی علیہ السلام وی العلماء ورثة الانبیاء دا علماء دا د انبیاء وارثان دي الله دې من ادیبان کی وقالو او وی بدی یهودیانو قلوبنا زړونه زمونږ غلف بندي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړه الله تعالی په هغوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د هغوی نو فقلیلا ما ډیر لږ د هغه یؤمنون چې هغوی ایمان راړو الله وی دا دومره بدبخته قوم دی دی یهودیانو ته چې به پیغمبر راغی او پیغمبر به ورته دعوت ورکو نو دی به وي قلوبنا علف زموږ په زړه باندې پردي دي ښه ستا د مسلو موږ ته ضرورت نشته دی موږ ته مسلې مه کوه پیغمبر ته به وي یا دی وي قلوبنا علف زموږ زړه ډک دی د علم نه ستاسو د مسلو موږ ته ضرورت نشته دی الله وی بل لعنهم الله زړه ډک نو پوه نو بلکې دی معنی د الله د جانب نه لعنتو د الله د رحمت نه لرې والی فقلیلا ما یؤمنون داسې خلک شته سیبه چې تاش کوي تاش جواری کوي او ته د قرآن درس کې هغوی وایي زموږ دا تاش نه دا جواري دا موږ له د درس نه بهتره ده داسې خلک شته او وایي موږ ته د دې ملایانو د دې مسلو ضرورت نشته ده موږ سره خپل وایي علم کافي دی نو علم کافي نه دی بلکې دا د خدای په لعنت الله لعنت په د ایمان دی د دین نه لرې کېدل دا د انسان د بدبختۍ علامت د دنیا کې به دی سوره وخت تیر کړي 60 کاله به دیر 50 کاله د موج کې وګرځي اخره کې د جرابه جوړه شي بیا پروتي نه ته خو ښې لازوانې انو بیا سړی ګسه شي بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون نه موږ خو الحمدلله شکر د دین سره لګېدلي یو جومات سره لګېدلي دا خو هغه خلک دی چې مونځ له نه راځي جومات ته نه راځي قرآن مجید نه وایي بس دا ورته یو افسانه لګي العیاذ بالله الله فرمایي ولما کله جاءهم چې راغی هغوی سره کتاب عظیم الشان کتاب چې قرآن مجید دی من عند الله د جانب د الله تعالی نه بدیع من عند الله د جانب د الله تعالی نه مصدق چا تصدیق کوونکی دی لما د هغه څیزونو معهم چې هغوی سره دی کفر وکړه په هغې باندې وکانو دی من قبل مخکې د دې نه یستفتحونه چې دی به طلب د فتح کو علی الذین په مقابله د کسانو کې کفرو چې کافرانو نو فلما کله جام چې راغی سره ما عرفو چې دی پیژندلی نو کفرو دی کفر وکړه بي په هغې باندې عنادا فلعنت الله نو پس لعنت دی د الله تعالی علی الکافرین په کافرانو باندې
الله جل شانه فرمای دا یهودیان دا دومره ناکاره خلق دی چې کله د الله کتاب قرآن مجید راغی او داسې کتاب راغی چې دی سره په تورات او په انجیل کې څه دی قرآن مجید په هغې باندې مهر ولګو بالکل هم اکه خبرې وي د هغې خلاف خبرې نه وي چې یعنې د دی د خلاف خبرې وي نه چې صحیح تورات او انجیل کې څه لیکلي قرآن مجید د هغې موافق دی هغه هم د الله کتابونه دا هم د الله کتاب دی دی څه وکړل دی د هغې نه انکار وکړ حالانکې د رسول الله د راتلو نه مخکې د دې اهل کتابو د دې یهودیانو چې د دی به کافرانو سره جنگ شو مشرکانو سره به جنگ شو دا خو اهل کتاب هغه ټیم خو دی مسلمانانو ځان ته مسلمانان وي نو تفسیر مظهري کې قاضي ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه وی دی به لاس اوچت کړ دی به دعا کوله اللهم انصرنا اے الله زمونږ امداد وکړي بالنبي المبعوث بالنبي په هغه پیغمبر مبعوث باندې چې ته به رالیږي په آخر الزمان خدای دا مشرکان د دی په مقابله کې اللهم انصرنا علیهم الله ته زموږ امداد وکړي په وسیله د هغه پیغمبر سره چې هغه به ته آخري زمانه کې رالیږي نو رسول الله دنیا ته الله رالیږلی نو او دی به د نبی علیه السلام په وسیله باندې څه کو دعاګانې به کولې چې الله د نبی علیه السلام په وسیله باندې موږ ته فتح راکړي الله فرمایي داسې بدبخت و هسې به د رسول الله د راتلو نه مخکې په رسول الله وسیله نیسله وکانو من قبل یستفتحون او یا استفتاح معنی یفتخرون دی و فخر کو کافرانو مشرکانو ته به اوس خو تاسو یی او نبی آخر الزمان را روان دی چې هغه راشي نو په ټوله دنیا به دغه حکومت راځي راج به بیا د هغې په ټوله دنیا به د اسلام نومي بیا به موږ تاسو سره هغه ټیم کې پوه شو الله وایي داسې بدبخت و چې رسول الله راغې د انکار وکړو فلما جام چې راغی نبی علیه السلام عرفو دی وپېژنده دا نه چې ګوره پېژندلی نو ښه پېژندلی و بلکې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه راغې او عالم د یهودیانو اسلام یې راړو او رسول الله ته یو عجیبه خبره وکړه د عالم تعبیر هم عجیبه هغوی یا رسول الله موږ په خپلو زامنو باندې شک کولی شو چې دا زموږ بچی نشي خو ستا په نبوت باندې زموږ شک نشته دی ولې موږ ته زموږ د زی متعلق خبر چا راکړه موږ ته زموږ ښځه وایي چې دا ستا بچی دی دا ستا د عمل نه پیدا دی او موږ ته څه پته ده چې ښځې څه کوي خو بس د هغوی په خبره موږ اعتماد کوو او ستا متعلق موږ ته خبر الله را کړی دی زموږ د ښځو د خبر نه د الله خبر ډېر اوچت دی نو موږ ته الله ویلی دي ستا علامات یې راته ښوولي دي نو الله وایي دی پیغمبر علیه السلام تاسې پېژندلی و که نه چې د خپل بچو نه یې ښه پېژندلی خو د ضد او د عناد او د بنیتای او د حسد څه علاج نشته دی دا ډېر خلک د الله نیکان بندگان حقانیت ورته ظاهر شي وایي ښه پوهیم چې مولوي صاحب حق دی خو بس شرمېږم نظم والا خوال الله فلعنت الله دا خلک زته غزدي دي ښه علی الکافرین الله بئس ما بد دی هغه اشترو چې دی خرڅ کړو بي په هغې باندې انفسهم ځانونه خپل هغه دا ان یکفرو چې دی کفر کو بما په عزیز باندې انزل الله چې نازل کړو الله تعالی باغیا د وجه د عناد نه د وجه د حسد نه دا ان ينزل الله چې نازل ک الله تعالی من فضله رالیږي الله تعالی د فضل خپلنا علی پاچا باندې
من یشا چې غواړي من عبادي د بندګانو خپلو نه نو فباو بعذب پس دی وګرځېدل په یو لوی عذب کې علی عذب د پاسه د بل عذب نه وللکافرین د پاره د کافرانو عذاب مهین غذا سپکونکی دی الله جل شانو فرمای بیسما بدو دی مشرکانو آل کتابو د پاره اشترو چې دی خرڅ که پای باندې خپل ځانونه هغه څو دی بدبخت اسلام پرېښودو او کفر یې واغستو او مسله پکې څه وه باغیان الله وی حسد الله وی عنادو الله وی زدو د زد په بنیاد باندې د حسد په بنیاد باندې اصل کې د دې اشنایانو انتظار داو چې نبی آخر الزمان راځي دا د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راځي دا بنی اسرائیل چې کوم دي دا د اسحاق علیه السلام اولاد دی او د پیغمبرانو ټوله سلسله په دې کې راغله او نبی علیه السلام الله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راوست وایي دا خو زمونږ تربور دی او ولې به منو دا خو ګوره دا ډېرې خبرې زموږ عام پښتو ملک هم چلیږي نه مني ولې تربور مې دی اوس د ده په مقابله کې وی ابو جهل دی به وي چې خره ته پته ده چې دا نبی علیه السلام برحق پیغمبر دی خو دی د عبدالمطلب دی د خاندان نه راغې اوس د ده مساوي بل سړی موږ سره نشته چې د ده په مقابله کې پیش کړو چې سړی ورته مقابله کې نشو پیش کولی نو بیا زموږ پوزه کټ کېږي موږ ورته لاندې راځو لہذا څه به کوو مخالفت به کوو انکار به کوو فباو بعذب علی عذب الله وی دی وګرځېدل په یو لوی عذب کې علی عذب سیبا کله چې د انسان د زړه نه د الله یره د الله خوب لري شي که نه دی بیا زدونه هم کوي دی بیا هر څه کوي او چې په کم انسان کې د الله یری او دته دا تصوري چې په ما باندې به خزیږ دي او زه به د لحد کې غورځېږم که نه ده د پاسه چې څوک خزلې مچوي که نه دی یو بل بالټې واچو دړه زور مې نشته دی ولې د ده هلته هغه ځای ته تصور دی او دا څو پورې چې موږ دا زیم زیم کوو که نه د زیم زیم معنا دا د زموږ کته ځای لا ایر دی که دنیا کې در یو سړي زیاتې وکړو کوي دی که نه آخرت خو چېرته تللی دی د دې ملګرو ته اکثر وه نن سهار موږ مولوي صاحب موږ راتلو نو ما مولوي صاحب باید زما خو دا نظریه ده چې ته یو کاروبار کې یو کار کې او څوک دې ورته کینولی دی نو که هغه دله سم کار یې دله وکړه او سمې پیسې دله درکړي نو د دنیا ګټه ده که اونۍ ده نه وکړه غبنې وکړه نو د آخرت ګټه ده پټې غیبېدل خو نشته دی په شکر و باده چې الله وز در کړی دی نو یا دې د آخرت ګټه یا دې د دنیا ګټه دا چرته ځي نه ښه ټیک شوه بس دوره ډېر دی ولقد آتینا په تقدیر الله تعالی موږ ورکړو موسی علیه السلام لره الکتاب کتاب وکفینا او موږ رستوالی وکړه من بعدې پرله پسې مې ولیږه پس د عیسی موسی علیه السلام نه رستو لیږل وکفینا او لیگل میں کل من بعدی پس دا موسیٰ علیہ السلام نبی رسول پا پیغمبرانو سرا و آتینا من ورکڑو عیسیٰ ابن مریم تا البینات واضح موجزات و ایدنا من قوت ورکڑو اغل رب روح القدس پا جبرائیل علیہ السلام سرا افا کل مائن و دا سیر کل جاکم چرائتا رسول عظیم الشان پیغمبر بما پاسید مانے لا تهوا چې نه بخوخو انفسکم نفسون استازو استکبرتم تاسو تکبر به وکړو نو ففریقا یو ډله کذبتم تاسو به تکذیب کو د هغې و فریقا یو ډله تقتلون تاسو قتلوله وقالو وی بدي یهودیانو قلوبنا ظلم زمونږ غلفن بل دي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی په هغې باندې الله تعالی بې کفرم په سبب د کفر د هغې نفقلیلا ما ډیر لږ د هغه یؤمنون چې هغه ایمان راوړو
ولما کل جام چرای تر کتاب عظیم الشان کتاب من عند الله د جانب د الله تعالی نا کتاب اخیری کتاب من عند الله د جانب د الله تعالی نا مصدق چې تصدیق کوونکو لما د هغه سیدونو معهم چې هغه سره وکانو دی من قبل مخکې د دینا یستفتحون چې طلب د فتح به کو فخر به کو علی الذین په مقابله د کسانو کې کفرو چې کافرانو د فلما کله جام چرای سره ما عرفو چې دی پیجندلو نو کفرو دی کفرو کو بی پایمانه فلعنت الله لعنت الله تعالی دی وی علی الکافرین په کافرانو باندې بئس ما بد هغه اشترو چې دی خرڅ کړو په هغې باندې انفسهم ځانونه خپل هغه دا ان یکفرو چې دی کفر کو به ما پاسید باندې انزل الله چې نازل کړه الله تعالی بعین د وجه د عناد نه کراهت د دې د ان ينزل الله چې نازل کړي الله تعالی نازل کړه الله تعالی من فضل د فضل وحی خپل علی پاچا باندې من یشا چې اراده وشي من عباد د بندګانو خپلونه نفاباو دی وګرځېدل بعظم راګیر شو دی په یو لوی عذاب کې علی عذاب د پاسه د بل عذاب نه وللکافرین د پار د کافرانو عذاب مهین عذاب احانت والد عذاب سپکون کې دی صدق الله العظیم الحمدلله رب العالمین کریم خدایا ته زموږ د ټولو راضي شي الله د په حال رحم وکړي الله تقصیرات معاف کړي الله کامل ایمان کامل رضا کامل تقوا راکړي الله موږ ته خپل قربت راکړي خپل معرفت راکړي خپل عظمت راکړي اخره خاتمه کامل ایمان کې الله موږ نه هر کارواله خدای په کوم چې راضي کیږي په کوم کارونو چې ناراضه کیږي خدای هغې سره زموږ نفرت پیدا کړي الله د دردا څومره مشرکا دي الله ټولو ته دنیا او آخرت خوشحالی ورکړي الله د ټولو سینې د قرآن مجید علوم ته کلاو کې الله څومره مشران دي تقصیرات معاف کې څومره ځوانان رونه دي الله ځوانای کې دین د پاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کې څومره